السلام علیکم. نن زه تاسو سره په یو ډېر ضروري ایشو باندې خبره کول غواړم او دا ایشو چې دا نو منشیات دي، نشه ده او خاص کر د آیس نشه چې د پښتنو په دې وطن کې لکه د وبا خوره شوې ده. داسې کلي به نه وي، داسې محلت به نه وي، داسې کور به نه وي چېرته چې به د آیس کلو والا نه وي. آیس چې نشې خو ټولې خطرناکي، خو آیس چې څومره خطرناکه نشه ده نو تر دې وخته انسان دومره خطرناکه نشه نه ده ایجاد کړې. د دې خطرناکي د صحت په حواله خو ده، خو چونکې د دې تعلق دماغ سره دی او زمونږه کم خلک چې آیس سکي نو یو خو دا ده چې هغوی په خپل قابو کې نه وي او څومره جرایم چې کیږي، قتل و غارت چې کیږي هغه د آیس د نشې د اثر لاندې چې دي نو دلته مختلف جرایم کیږي. دویمه خبره دا ده چې د دې نشې پیدا کولو لپاره چې دی نو د دې نشې کوونکي والا چې دي نو هغه په جرایمو کې ککړ دي. څومره سټریټ کرایمز چې کیږي، څومره غلا غلطۍ چې کیږي، څومره جرایم چې کیږي، نو د دې نشې دپاره د پیسو پیدا کولو لپاره دغه نشیان کوي او بعض نشیان هغه دي چې د دې نشې د اثر لاندې د هغې نه ډېر خطرناک کارونه او جرایم چې دی هغه سرزد کیږي ځکه چې هغه په هوشو حواس کې نه وي. د دې یو خطرناک عجیبه شانتي یو بله مسله ده او هغه دا ده چې د دې مارکیټینګ ډېر په ساینسي بنیادونو باندې کیږي. یعنې دا نشه دومره ګرانه ده چې کم کس د دې عادي شي د آیس د څکلو نو هغه د خپل نشې دپاره ورسره مارکیټینګ کوي او نور خلک چې دی نو هغه پکې راولي، هغه پکې شاملي، نور نشیان کوي. نو دا یو داسې شیطاني چکر دی چې روز تیریږي نو د دې استعمال کنندگان چې دي د آیس په هغې کې اضافه کیږي او څنګه چې په هغې کې اضافه کیږي نو داسې د دې په خریدو فروخت کې اضافه کیږي او یو حجم چې دی د بلا پیسو جوړیږي. اوس صورتحال دا دی چې یو خو حکومت لګیا دی او د دې نشو دپاره چې د دې نه د علاج معالجې لپاره د بحالۍ سنټرې جوړیږي، په هغې ایربها روپۍ لګي. دویم طرف ته داسې کلی نه دی چې هغلته په پرایویټ سیکټر کې د بحالۍ دپاره هسپتالونه جوړ شوي نه دي. یعنې یو خو خلکو ته هم روزګار جوړ کړو او دویم چې دی نو حکومت هم لګیا دی په دې باندې خرچې کي. خو آیا د دې حل دا دی؟ دریم طرف ته چې دی نو منشیات فروش ډېر زیات دي او سپلای ډېره زیاته ده. پولیس یا نور ادارې هغه خلک نیسي چې کوم د پرچون کار کوي، 100 ګرامه سره پوړی نیم سره، اگر چې قانونونه ډېر سخت دي، ضمانت، سزا، خو خبره دا ده چې چېرته په غټ سمګلر لاس وانچولی شو. همیشه د 1000 ګرام او د 500 د 400 ګرام پورې آیا دا غټ سمګلران ادارو ته معلوم نه دي؟ دا دومره زورور دي چې دوی د لاس نشي چولی. بیا ډېره لویه المیه دا ده چې معاشره دې سمګلرانو سره یو سوشل بایکاټ نه کوي، د هغې د مړي جمدي نه د سلام دعا نه ډډه نه کوي. په کار دا ده چې زموږ اخلاقي طور دومره مضبوط وي چې داسې منشیات فروش نه موږ یو سوشل بایکاټ وکړو چې دی یو د تنهایۍ ښکار شي، په دې معاشره کې وشرمېږي. څوک نه کوي بلکې خلک تعلق جوړي، خوشحالېږي. بیا دی د خیر خیرات په کارونو کې پیسې لګي. بیا داسې دي چې زموږ ډېر جید علما چې دي نو هغې هم د مدرسو د جوماتونو دپاره د دې خلکو نه چندې اخلي. دا ټول په حقیقت کې کېږي. زه د چا بېعزتي یا بدنامي یا داسې خبره نه کوم، خو زه چې نن دې پوینټ له راځمه چې په ځای د دې چې حکومت سنټرې جوړوي، حکومت د شمار د غټ منشیات فروش ختموي. ولې نه؟ دا په سنټرو خو نه کېږي، دا خو مریضان به جوړېږي او تاسو به له سنټرې جوړوئ. د دې مون ولې نه وباسئ؟ آخر څه قباحت دی؟ په سونو ادارې دلته موجود دي، حکومت دی، ټیکنالوجي ده، معلوم ملک دی، چپه چپه اوس خو قبایلي علاقې هم نشته. نو آخر دا دنده د حکومت یا د ذموارو خلکو د ملګرتیا نه بغیر خو دې تصور هم نه کېږي. دا خو لګیا ده بیا د ادارو د حکومت په سرپرستۍ کې کېږي چې نه ختمېږي. حکومت یې ختموي نه، عوام سماجي بایکاټ نه کوي، حجرې زمونږ روانې شوې، جومات زمونږ په بله سر دی، په سکولونو کې زمونږ نصاب ګډوډ دی.
نو په معاشره کې هغه د کور د نغري په غاړه هغه خاندان هغه اجره جماعت هغه مشر کشر هغه پښتانه هغه اقدار هغه لاړل بل طرف ته ځوانانو آبادی زیاده ده د مشغولتیا د پاره څه نشته روزګار نشته د انټرټینمنټ نشته مستقبل نه مایوسه دي نو چې مایوسه دي نو همدغه نشو ته ځي نو زمونږ د سماج چې کوم طرف ته روان دی موږ ته د چا دشمن ضرورت نشته د کوم بم ضرورت نشته که دې ته معاشري حکومت او ادارو په شریکه توجه ونه کړه ډېر لوی تباهۍ سره به موږ مخ شو. اجازه الله پامان